یو کس تپوس کړی چې د سعودي عرب حکومت او علما وایي چې کومه فتوا هغوی جاري کړي ده چې تبلیغیان او دیوبندیان یو ګمراه فرقه ده او بندیز یې پرې لګولی دی او د ګمراهۍ وجه دا بیان کړی دی چې د دوی عقیده ده چې الله هر ځای کې موجود دی او په قرآن کې راغلي چې الله په عرش ته پاسه دی، نو د قرآن کریم څخه خلاف عقیده لري، ځکه ګمراه فرقه ده. د دې وضاحت وکړي. دا الله جل شانه په هر ځای کې موجود دی. دا عقیده درست عقیده ده، دا گمراه عقیده نه ده. الله جل شانه په هر ځای کې دی، دا علم په هر ځای کې دی، دا قدرت په هر ځای کې دی او الله جل شانه په هر ځای کې دی. څنګه دی دا کیفیت چاته نه دی معلوم. والله جل شانه د انسانانو په شان نه دی. او دغه خلق دام وای چې داسې دلایل د خپل عقل په بنیاد باندې ذکر کوي چې سړی گمراه کوي او خطا کوي، او وایي چې قرآن پاک کې دی چې الله په عرش ته پاسه دی. د هغې مطلب د مخکې نه اسلاف صحابه تابعین دا را روان دی. امام مالک رحمه الله فرمایي چې کوم آیت نه دی استدلال کوي، هغې په باره کې فرمایي الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استواء دا معلوم معنا لري، کیفیت د الله په جناب کې مجهول له څوک دی نه دی خبر چې خدای پاک څنګه دی په عرش ته پاسه څنګه نه دی. که یو سړی تشبیه بیانوي دی غلطه کوي. او والسؤال عنه بدعه، او د دې په باره کې پوښتنه کول چې ما ته ووایه چې خدای څنګه ناست دی، دا سوال بدعت دی، خلاف سنت ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه د الله د رسول نه دا سوال بالکل نه کړي. دا خبرې دغسې پرېښي، ځکه چې خدای پاک ته په مخلوق باندې قیاس کولی نه شي، او چې سوال کوي نو دا ته خدای په مخلوق قیاس کوي، او چې خدای د په مخلوق قیاس کو نو دې پسې شاته غلط عقیده ده. هغه دا ده چې تشبیه تا خدای ته تشبیه ورکړه د مخلوق سره، او یا مخلوق ته د خدای صفات ثابت کړل، یا د خدای ته د مخلوق صفات ثابت کړل. دا تشبیه او مشبهه فرقه ضاله مضله د گمراه تیر شوي دي. نو د دې خبرو نه ځان ساتئ. دا خبره چې څوک کوي ته ورته وایه چې زما په دې باندې ایمان دی. قرآن کریم کې چې څه دي، قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. الله جل شانه په مثل هیڅ شی نشته، هغه سمیع و بصیر ذات.